انشاءاللہ العزیز ختم د بخاری شریف شروع کیږي د هغې نه مخکې د طلبای کرامو په غوښتنه باندې چې بار بار طلبای کرام دا غوښتنه کوي چې د حضرت فضلي شیخ صاحب په منقبت کې کوم اشعار دي دا ورته ډالۍ کړئ. زار لتاشم په ما ګرانه ستړی مشي، زار لتاشم په ما ګرانه ستړی مشي، شیخ فضلی صاحب قدردانه ستړی مشي، او هر کله درته وایو د زړه د کومې په خیر راغلې جانانه ستړی مشي، او فیوزات دې خواره کړي دي جهان کې د علومو عظیم کان ستړی مشي، او په زرګونو شاګردان لري دنیا کې د طالبانو فیض رسان ستړی مشي، او فقاهت ته د عالم واړه حیران دی اے فقیح محدث ځوان ستړی مشي، او پرشتیا باندې وارث د پیغمبري مجاهد مرد میدان ستړی مشي، او هر بیان دی په مثال د سمندر دی مبلغ فصیح زبان ستړی مشي، او هر باطل درته حیران ګوته په غاښ دی ورته تندر د اسمان ستړی مشي، او حنفي مذهب ته دې ډیر کړي خدمتونه د احنافو ترجمان ستړی مشي، او دا ستا مینه د هر چا زړه کې پرته ده د زخمي زړونو درمان ستړی مشي، او په زړه کې مې او ارمان ستا د راتلو اے زما د زړه ارمان ستړی مشي، او هر کله درته اشعارو باندې وایم فاروقی وای په ما ګران ستړی مشي، فاروقی وای په ما ګران ستړی مشي. بلا فصل او بلا تاخير د بخاری شریف د ختم لپاره دعوت ورکو شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا و مولوی شیخ عبدالرحیم فضلی صاحب دامت برکاتهم و ظلالهم علی رؤوسنا، استاذ الحدیث جامع هذا و استاذ الحدیث جامع مظاهر علوم، ترسو د خپل عظیم اغا منصب د بخاری شریف ختم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الحديث ورئيس هيئة التدريس الشيخ عبد الرحيم الفضلي حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ الكبير محمد حسن جان المدني شهيد رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ محمد رسول خان رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم نانوتبي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه عبد الغني رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي المالكي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو المواهب محمد بن عبد القدوس الحنفي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ زكريا بن محمد يحيى الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ السراج الحسن بن مبارك الحنفي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الدول بن عيسى بن شعيب الهروي رحمه الله
الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن مزفر الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. چکم طالبان دی بخاری شریف قرات کوي او عبارت وای موږ ورته قاریان دی بخاری شریف وای ابو داود شریف د ټولو اکثره کتابونو نو ما غوي سره دا وعده کړې و چې زه به ورته د خپل طرف نه لږ انعام ورکوم دا و چې تاسو ولیده دغه شانته عبارت دوی ټول کال ویلی نو زه په خپله د هغې نومونه دا زما د خپل طرف نه دا حضرت مولانا فاضل نوجوان محمد صادق صاحب هغه د راشي او د خپل انعام د کلک وي کډیر وي انعامي دا ما د سره د کال په اوله ورځ باندې دوی سره دا وعده کړې وه حضرت مولانا عبدالوهاب فاضل نوجوان دوی دیم راشي او خپل انعام دی والی حضرت مولانا ساجد صاحب فاضل نوجوان دوی دیم راشي بچه مبارک شي وعده مې در سره کړې وه انعام یا لږ یا ډېر خو ډېر وي حضرت مولانا محمد یونس فاضل نوجوان دوی دیم راشي مبارک شي بچه من سره په دې دوره کې یو معمر عالم دین حاجی ولی محمد صاحب حضرت مولانا حاجی ولی محمد صاحب دیم فاضل نوجوان د ډېرې پابندۍ سره د ټولو طالبانو نه مخکې راغلی ده هغوی ته به انعام مبارک شه بچه دا تاسو ته موږ د دې قدر او قیمت ښایو چې دا د ډېر عزت خلک دي او ډېر ښایسته ماشاءالله حاجي صاحب مبارک دا تاسو په دې عمر کې او ډېر اهتمام سره چې کومه پابندي کړې ده دا معمولي انعام تاسو هم قبول کړي الله دې ورته دا مبارک او بختور کړي او راغلي مجمع کې چې څومره طلبا دي الله پاک هغوی دپاره سبب د ترغیب و تشویق وګرځوي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة اليماني الجعفي البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن حدثنا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية
ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. د هر زن اول ز پدې برکت عظیم الشان جلسه د ختم بخاری شریف او د ختم المشکات او ما بقیه کتب د احادیثو چې زمنګ په جامعه دارالاحناف کې الله پاک په فضل و کرم باندې دا ټول پای تکمیل ته ورسول. دا لوی عظیم سعادت دی الله د دې مدرسې بانیانو ته قاری داود صاحب والد محترم ورونه او دا خاندان او د زمنګ د دې جامعې چې څومره اساتذه کرام دي عموما بیا د دې دوو دورو چې کم مشایخ عظام دي حضرت علامه مولانا الشیخ محمد شفیع صاحب حضرت علامه مولانا الشیخ محمد صاحب حضرت علامه مولانا الشیخ محمد اسحاق صاحب دامت برکاتهم العالیه والغالیه او پدې عظیم الشان نورانی روحانی با برکت اجتماع د ختم بخاری کې راغلو خاغلو یوځای شو علماء او طلباء او زمنګ نوی فاضلانو د قرآن پاک حافظانو قاریانو او هغه نامور محدثین جامع الصفات محدثین هغه چې د طریقت او د شریعت په علومو مال خیسته او مزین دي چې هغو ټولو ستاسو په وړاندې قیمتي ملغلرې کېښودې. څوک لاړل زموږ نه مصروفیات و د وخت او د عصر دا نامور محدثینو په دې دنیا د طریقت او د شریعت ارباب طریقت و اصحاب شریعت راغلیو. دلته ډېر لوی علما راغلی دي نورم زما مخې ته ناست دي او زما زړه کې ډېر ځای لري او ما غوښتل چې ختم دوی وکړي ځکه زه معذورم یم بیمارم یم خو د دې اساتذه کرامو حسن ژوند چې نه بس تاسو دا ویلی ده او ختم هم تاسو وکړئ. دلته بل عالم دین د حضرت علامه مولانا الشیخ محمد عدنان صاحب حضرت علامه مولانا ایوب صاحب د حضرت علامه مولانا الشیخ سید مؤمن رحمت الله علیه صاحب زاده و برخوردار ده. داسې ډیرو مدرسو نه مشایخ او اساتذه کرامو تشریف راوړی ده او تاسو په دین مین متدین په الله مین په نبی پاک مین په قرآن شریف مین په احادیثو مین څومره مسلمانانو چې تشریف وری کړی ده الله دې دا ختمونه د ټولو کتابونو متبرکه او مبارکه او د احادیثو چې زمونږ په جامعه کې سکال په خیریت عافیت باندې وشول ټولو استادانو ته د نوي ګلانو فاضلانو ته
او د دې وارثانو ته او راغلو ښاغلو مشرانو کشرانو په دین مایونو مسلمانانو ته مبارک او بختور وګرځئ او د دې ختمونو د برکته د الله ټول امت مسلمه ته امن نصیب الله د امت مسلمه کې وحدت او اتفاق او اتحاد راولي دا جلسه دی الله په خپل عظیم دربار کې قبوله مقبوله مبروره منظوره وګرځئ او چې څومره په مینه محبت راغلی د کور نه چې راتلو جولۍ هم خالي وي چې واپسې منګه کوو الله دې ستاسو زموږ لاسونه او جولۍ او زړونه د دنیا او آخرت د خیر برکت سعادت نه ډک ورونو دیتا صح الکتب بعد کتاب الله تحت ادیم السما وای د قرآن شریف نه پس کتاب مقدس مصنف مقدس مبارک کتاب مبارک مصنف مبارک کتاب مبارک مؤلف دا بخاری شریف د قرآن شریف نه پس که تقدس ده د ټولو کتابونو د احادیثو ده خو د بخاری شریف خپل یو شان الجامع الصحیح علامه بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری رحمت الله تعالی علی د دې کتاب خپل نامه داسې بیانوي الجامع الصحیح المختصر من امور رسول الله وسننه وأيامه او بعض علماء وی الجامع الصحیح المسند المختصر من اقوال رسول الله وافعاله وتقریراته واحواله دا د خپل نامه ده او بخاری شریف ورته ځکه وای چې کوم مبارک هستی دا کتاب په 1400 کلونو کې پای تکمیل تر رسولی ده او د دې تصنیف او تألیف کړی ده د هغې مبارک هستی نسبت د بخارا شریف سره نو اوس به زه دوه درې خبرې درته دا یو زمانه وه چې زموږ شیخ محترم شیخ العرب والعجم چې هغې زمانه کې به علماء کرامو د هغې په حق کې چې کوم مدحیه او تعریفي کلمات فرمایل نو داسې به ویل چې په وسطي شیعه کې به بیا مور کینی او د الشیخ محمد حسن جان المدنی شهید رحمت الله علیه بشان بچی براوړي یو عظیم محدث یو عظیم مورخ یو عظیم مفسر یو عظیم محقق او مدقق هغه به چې موږ ته کله زموږ په کال د بخاري شریف ختم و نو تقریبا 2 غنټې او 50 منټه لکه 10 منټه کم 50 منټه کې بیا هم ویل چې د دې باب هغه حق موږ ادا نه که زه به نهایت مختصر ځکه وړوکی طالب یم د ټولو مشایخو د خپو خاورو ته نه رسو دا ناس زمانه گیر چاپیر دا علمانم زمانه مشران دی روایتی خبره نکوم نه تصنعی عملنم رانه مشران دی صحتنم رانه مشران دی عمرنم رانه مشران دی او په هر لحاظ دوی خپل مشران ګڼم خدا د دې حسن ژوند په ما باندې الله د دې په عمرونو علومو کې مزید برکات نازل کی د لا علاج مرضونو او ناقابل برداشت امتحاناتو نه الله ستاسو د دوی زمنګ حفاظت وکي د کتاب نامه مې درته وویل او مختصر نامه الجامع الصحیح جامع ولی ورته وای تاسو ته پته و استادان د کال اول کې درته وای چې امام بخاری رحمت الله علیه اته ابواب په خپل کتاب کې را جمع کړي دي سیر پکې دي آداب پکې دي تفسیر عقاید فتن اشرات احکام و مناقب او الحمدلله د بخاری شریف دواړه حصے پاک رب په خپل فضل و کرم او خصوصي لطف او مهرباني او تاسو غوندې اولیاء کرامو د دعا په برکت ما ناچیز چې فالج وهلی
شوګر او بی پی مې د همیشه دردونه بیا هم الله موږ ته توفیق راکړه چې دا کتاب الله پاک پایې تکمیل ته ورساو او د امام بخاري فقاهت او د علم که سړی معلوموي تراجمونه به معلوموي عنواناتونه به معلوموي او من کوشش کړی چې تراجمو کې اغراض د امام بخاري رحمت الله علیه بیان کو دا آخري باب راغلی ده نو یو خبره دا درته کوم د دې کتاب چې کوم مصنفو د ده درې لقبونه امیر المؤمنین فی الحدیث په باب د احادیثو کې بادشاه تیر شوی ده د محدثینو بادشاه تیر شوی ده دویم لقب و ناشر المواريث النبوي نبوي میراث خورونکی که تاسو د علمي سفرونه او د دنیا کوم ملکونو ته دوی سفرې کړي دي او نبوي میراث یا اقوال افعال تقریرات احوال د نبی پاکو دا رسولي دي نو زه وایم چې دا کوم لقب د وخت معاصر علماو ورکړی ده دا اوسم لا وړوکی ده ناشر المواريث النبوي دریم لقب و ناصر الاحادیث النبوي دی الله دی خپل پیغمبر دی خاتم الانبیاء دی امام الانبیاء و خطیب الانبیاء او سلطان الانبیاء دی احادیث و ناصر چې یو حدیث پس داسې حدیث هم شته چې امام بخاري یوه میاشت تلل راته تګ راتګ سفر ورپسې کړی ده نهایت احتیاط خبرې زه نشم بیانوی وخت نهایت مختصر ده چا چې 14 کاله به روجې نیوې چا به چې 14 کاله نفس سره مجاهدې کولې چا به چې 14 کاله تهجد نه پرېښودل فرایض و سنت خو پرېږده چا به چې د یو حدیث دپاره یا ترجمة الباب دپاره استخاره کوله او 2 رکعته لمونځ به یې کو ووایه چې دا ډېره عظیمه قرباني ده د آقا مدني د احادیثو مددګار باقی اصحاب د صحاح ستو د دوی شاگردان دي الله دوی نه ډېر لوی اگر که اوس خلک پیدا دي په امام بخاري مصنف مؤلف مبارک مقدس هستی باندې اعتراض او د خپلو اعتراضاتو هدف یې ګرځي او د ده په د مقدس او مبارک کتاب هم اعتراضات او د ده کتاب هم د اعتراضاتو هدف ګرځي د هر مصنف یو معیاری چې د خپلو احادیثو دپاره راجمع کولو تصنیف و تالیف دپاره مقرر کړی د دې معنا دا نه ده چې ما بقیه کتبو د احادیثو کې کوم احادیث دی هغه صحیح نه دی د دوی خپل معیار د په هغه معیار باندې د کمال احتیاط نه بعد چې کم باب راوړي عنوان کتاب راوړي او بیا حدیث راوړي مناسب له ترجمة الباب سره یا په یوه جمله کې یا ټول حدیث او یا د حدیث پاک یوه ټوکړه ترجمة الباب ګرځي نو ته به حیران شې چې امام بخاري رحمت الله علیه څومره احتیاط کړی ده زمانه مخکې پیر صاحب د عقیدت او د محبت خبره وکړه بچیانو ستاسو مخې ته 3 میدانه دي میدان عمل د عمل میدان کې تاسو مخکې او مخکې اوسېږئ چې چانه وروستو نه شئ د عقیدې میدان لسته کاله کې مروجه علوم د وفاق المدارس هغه ترتیب باندې تاسو ویلو 8مې درجې لوی دورې ته راغلی عقیده مضبوطه شوه د عقیدې میدان کې تاسو به خلکو نه مخکې او مقتدایان یئ چانه وروستو نه شئ او د محبت او د عقیدت په میدان کې چې د چانه وروستو نه شئ که امام بخاري د عقیدت او د محبت قابل شخصیت نه بیا به د محبت او د عقیدت او د تعریف قابل شخصیت سوګي دا بعضو علماو چې د دوی په حق تعریفي کلمات راوړي دي او د ده صفت یې کړی ده د سره اظهار محبت یې کړی ده د مینې او د محبت او د اظهار محبت او عقیدت په مخ کې صد سکندر هم کارآمد نه کار نه کوي اچا سره چې د چا مینه د هغې اظهار به کېږي زموږ ټولو
د امام بخاری رحمت الله علیه په شمول تر صاحب مشکات پورې او څومره کتب د احادیثو چې هغه په مدرسو کې نم پړاویږي او خزانې او ذخیرې دي د احادیثو سره مینه ده. دا احادیث چې د چا دي د مدینه د جانان او خاتم الانبیا سره مینه عقیدت ده او د ټولو مصنفینو سره مینه او محبت. او په دې مبارک کتاب کې چې دا درې لقب د مصنف مې درته وویل د خپل اسم کنیه ابو عبدالله ده، محمد یې نامه ده. تاسو ته پته ده چې نن سبا سروې شوې ده، سروې رابطه عالم اسلامي والا یوه سروې کړې ده. هغه وایي چې په اسلامي ملکونو کې د محمد په نوم باندې څومره خلک تیر شوي دي او څومره نامورې هستۍ تیرې شوي دي. په دغه نام نه علاوه په بل نوم باندې دومره نامورې هستۍ په مخ د ځمکه باندې تیرې شوي نه دي. د نبی پاک او د صحابو نه پس د ښکلې نامه محمد ده. یو روایت کې راځي د قیامت په ورځ به الله پاک اعلان وکړي چې چا په ځان باندې مسلمانانو کې زما د ښکلي نبی نامه محمد ایښی، زما د په خپل عزت قسم یې هغه ما بخښلی دي. زما د خوږ نبی خوږه نامه محمد په ځان باندې په ځمکه محمد او اسمانو کې احمد، په ځمکه امت محمدي کې محمد، قرآن شریف کې احمد و محمد دواړه د نبی پاک نامه ده. محمد ما طالبانو ته کال منځ کې ویلو چې بچو الله اولادونه درکو درکوي به اول نه نیت وکئ الله زامن راکي. دا میم ها میم دال دا ماده چې په کم نوم کې راځي محمد، احمد، حماد، حمید، محمود، حامد، دا نمونه ږدی د اسم اثر مسما کې الله ښکاره کوي. محمد معنا ستایلی شوی. نن تاریخ او سیرت د دنیا دا گواهی ورکوي چې د آدم علیه السلام نه واله د اسرافیل تر شپېلیو تر آخري انسان چې د دنیا ته راځي څومره چې نبی پاک ستایلی شوی د بل څوک نه دی ستایلی شوی. احمد معنا په ټولو کې د ټولو نه زیات دی الله ثنا خوان. څومره ثنا چې نبی پاک دی الله ویلې تعریفونه نور خلق دی هغې نه عاجزه دي او لوریان هم پیدا کیږي. عایشه صدیق عایشه نامه ور باندې ږدی، حفصه و میمونه و ام حبیبه، فاطمه و زینب و رقیه و ام کلثوم نامې ږدی. الله به دې نه پاکې پاک دامنې صالحه سالمې عفیفې باپرده مبارکې جنکۍ غټوي د خیره. نو نامه محمد ده، اسم کنیه ابو عبدالله ده. والد محترم نامه اسماعیل صاحب. اسماعیل صاحب ډیر لوی عالم لیکن ټیک د ډیر شهرت به نو، خو دومره عجیبه تقوا پکې وه د تقوا سره چې تقي و نقي هم وه. چې کله دی وفات کېده ځوانۍ کې مړ ده. امام بخاری باندې ډېر امتحانات ازمایښتونه ابتلاګانې راغلي دي. د الله په خاصو دوستانو دا امتحانات ډېر راځي. نو دی والد صاحب ځوانۍ کې وفات شو. بچو ته وصیت وکوئ بچای ما 8 لک روپۍ تاسو ته میراث کې پریښې دي، خو په 8 لک روپۍ کې یوه پیسه مشتبه هم نشته چې اشتباه پکې وي چې دا حلاله ده که حرامه. پاک صفا ستره حلال مال مې درته پریښی. ستاسو پالنه پرورش او تربیت به په پاک او پاکیزه مال باندې کیږي. دا هغه مال ده او هغه خوراک ده چې الله 1,40,000 کم و بیش انبیاو تم فرمایلیو یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالح. او الله ټولو مؤمنانو تم وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے د ایمان والو کلمې والو پاک حلال او پاکیزه خوراک کوئ. کپڑے د پاکو پیسو، خوراک د پاکو پیسو، سورلی د پاکو حلال او پاکیزه پیسو،
بنگله د پاکیزه پیسو واعملوا صالحا او قرآن عمل مطابق د قرآن شریف او نبوي تعلیماتو معنا د شریعت برابر عمل. امام بخاری پالن او تربیت د محمد او احمد چې ورور یو په پاکو حلالو پاکیزه پیسو باندې شوی، حرامه خو پرېږده چې د اشتباه والا روپۍ هم پکې نه وه. یا زما مسلمانانو ورونو، څوک چې ختم بخاري ته په یو عقیدت راغلی یئ، د بچو پالنه او تربیت او پرورش په پاک او حلال او پاکیزه مال باندې وکئ. د پاک او حلال پاکیزه مال نتیجه او ثمره به دا د امام بخاری په شان شکل کې تاسو ته الله ښیي. دا به د امیر المؤمنین فی الحدیث عبدالله ابن مبارک په شکل کې الله ته وښیي. دا به د سعید ابن مسیب په شکل کې درته الله وښیي. حلال مال بچو ته ورکوئ، حرامونه وساتئ. نو د دوی والد محترم مولانا اسماعیل صاحب هغه ځوانۍ کې وفات شو. نیکه ابراهیم صاحب دیم عالمو، مسلمانو عالمو. غور نیکه مغیره دا د بخارا حاکمو، یمان جعفی نومیده. د مغیره د یمان جعفی په لاس باندې چې حاکم د بخارا ایمان راوړی ده او کلمه ویلې ده. د دې وجه نه که ستاسو خیالي د بخاري قاري او ما آخره کې وویل الیمانی الجعفی البخاری، یمانی ځکه ورته دا نسبت کیږي چې یمان حاکم د بخارا او د سره جعفی لګېدلی نسبتو. د هغه په لاس باندې مغیره چې د امام بخاری غور نیکه ده، د هغه په لاس باندې مسلمان شوی ده. او د ده پلار چې و د مغیره بردزبه یا بردزبه هغه مجوسی و، هغه بېشکه ایمان اسلام نه ده راوړی. لیکن تاسو وګورئ ابوبکر مسلمان شو. ابوبکر پیدایشي فطري صدیق داسې مزاج الله ورکړی و چې د ماشومتوب نه چېرته بت ته سر نه ښکته کړی. دا خبره زه د یو نکتې دپاره کوم. بعضې خلک وایي نیکه کې یو نیکه یې آتش پرست تېر شوی، خو غور نیکه به غور نیکه به چې راځي هغه نیکه و. خپل نیکه ابراهیم هغه مسلمان او عالم، غور نیکه مغیره مسلمان. د مغیره پلار چې قر نیکه کې راځي که څه کې هغه بردزبه هغه آتش پرست تېر شوی ده. لیکن ابوبکر صدیق وړوکی بچنګی ده. ابو قحافه عثمان بتخانې ته ځان سره بوته، هلته بوته چې د بوتانو تعظیم وکړي. دا هغه زمانه ده چې خاتم الانبیا بعثت لا نه ده شوی. چې کله لاړه نو پلار یې بوتانو ته تعظیم کوي. ابوبکر یو بوت ته وایي چې یا خدایه دا خلک درته خدای وی لږې اوبه خوراکه تږی شوی. بیا بل ته وایي چې ای خدایه معبوده د دې خلکو ما ته لږه روټۍ راکه زه وږی شوی یم. بیا په لاس کې یو کاڼی نیسي، وایي ای معبوده که ته رښتیا خدای دا کاڼی زما د لاسه واخله اوچت که. پلار نظر لاندې ساتي چې د ابوبکر څه کوي، عبدالله څه وایي. هغه ورته غوسه شو، بچی څه کوي؟ دا معبودین دي د اهل مکه. وی داجی دا څنګه معبودین دي؟ ما ورنه اوبه غوښتې را نه کړې، ما ورنه روټۍ غوښته را نه کړه، ما ورته وی دا کاڼی زما د لاسه والی وانه خیشته. معبود خو هغه چې جلب منفعت او دفع د مضرت کوي، چاله نفع ګټه ورکي، چانه ضرر مصیبت دفع کی. زه داسې خدایانو ته تعظیم نه کوم. نو پلار یې غوسه شو. بچی ورته وایي ابوبکر دا جي غوسه کېږه ما مې خپل امجان ته بوزم مور ته. نو چې کله یې کور ته راوسته او مور ته یې وایي چې دا ستا زوی نن په بتخانه کې زمونږ د خدایانو بېعزتي وکړه. هغه ورته وایي چې یا سړیه زما د بچي سره کار مه لره. په کوم وخت کې چې دی زما په خېټه کې و ابوبکر صدیق او زه امیدوار وم، او کله چې دا پیدا کېدو دنیا ته راته
نو زه خفه وم جړلې مې چې خدای ما سره خو څوک نشته چې دلته کینې قابله دایي زما خدمت وکړي ډېره غمجنه وم درد ذه درد ولادت به څنګه تیریږي قابله دایي را سره نشته زما به څه حالي وی غیبي هاتفي اواز مې واورېده چې ای بیبي خفه کېږه ما ستا د خېټه نه یو سردار پیدا کیږي په اسمانونو کې به د ده نامه صدیقي او په ځمکه به د محمد صلی الله علیه وسلم صاحب او رفیق وي داسې لویه هستي را روانه ده سوچ مه کوه وی زه په ځان پوه شوی نه یم چې ابوبکر زمانه پیدا پلار یې هغه شانته ده او ابوبکر ته د ولادت نه مخکې نامه په اسمان کې صدیق میلاو دلته د امام بخاري پلار عبدالله عالم د مسلمان ده اسماعیل صاحب عالم د مسلمان ده ابراهیم صاحب دا مسلمان ده لږ علم یم کړی او مغیره چې ده دیم مسلمان ده او قرنی که چېرته غیر مسلم تیر شوی ده اوس خلک وایي بخاري څخه سړی و العیاذ بالله وی خاندان دی آتش پرست تیر شوي دا مې ځکه درته وویلی لږ غوندې د خپل ذهنونه خلاص کړئ مخکې پیر اعزاز الحق صاحب درته یو خبره وکړه چې خپله اقتدا په دغه مقتدایانو پسې وکئ د چا چې پاکه صفا سوتره سلیم او سالمه عقیده ده او په صحیح معنو کې د اهل سنت والجماعت مصداق دي هغې خلکو پسې ځئ د هغې بیانونه اورئ د هغې مجلس ته ورځئ به هر تقدیر امام بخاری رحمت الله علیه لویه هستی ده او د په خپل کتاب کې مکرر غیر مکرر څه 9000 او یو کم اویا روایتونه راوړي دي او غیر مکرر 2215 کم و بیش دې کې مرفوعات او تعلیقات د بخاری ورته موږ وایو د کال اول کې تیریږي او ترجمه الباب کې چې عنوان لکه باب قول الله ونزع الموازین دې ته موږ ترجمه الباب وایو عنوان د باب وایو نو چې دا به یې لیکه استخاره به یې کوله او 2 رکعت لمونځ به یې کو چې شرح صدر به یې وشو نو بیا به یې دا ترجمه او د ترجمې لاندې مناسب روایتونه راوړه او دا کتاب چې جوړو باعث په دې باندې سو د ده استاذ محترم محمد بن اسحاق هغه ورته حکم کړی چې یاره ته ډېر لوی ذهین قابل او ډېر لایق او باصلاحیته شخصیت په احادیثو کې یو جامع کتاب ولیکه نو د استاذ محترم د حکم تعمیل یې وکړه دویم خوب یې لیدلی و چې نبي علیه الصلاة وسلام ته زه پکی وهم پکی چې حشرات په بدن باندې کیننې نو سبا بیا علماو ته وویل وی تا نه به الله کار اخلي په احادیثو کې به ډېر مایناز کتاب لیکې چې کوم منګړت روایتونه دي موضوعي هغه به لرې کوې او چې کوم صحیح روایت دی هغه به ته جمع کوې داسې نور وجې هم وې بعضې خلک په بخاري باندې اعتراضونه کوي د بخاری شریف د مقام نه خبر نه دی ابو زید مروزی رحمت الله علیه محدث ده وی زه د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ ناستم ما باندې حالت الاسترقاب راغی د مراقبه سترګې مې پټې وې لکه سړی چې خوبولی ما ته د دواړو جهانو سردار په خوب کې راغی ما ته وی ای مروزی ته به تر کومه د امام شافعي صاحب کتاب وای هغه بل کتاب و د احادیثو زما کتاب ولې نه وای ما وی قربان ستا کتاب کم یو ده وی ولی بخاری شریف زما کتاب ده کنه نو دې بخاری شریف ته اصح الکتب بعد کتاب الله ته او نبی علیه السلام متعلق شمائل ترمذی کې طالبان وای مختلف روایتونه راغلی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق
فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية لا يتشبه بي وفي رواية لا يتصور بي وفي رواية لا يتشكل بي وفي رواية لا يتخيل بي. چا چې زه خوب کې ولیدم رښتیا یم دا زه لیدلی شیطان زما په شکل نه ځان جوړولی شي نه چاته متخیل کولی شي نه متصور کولی شي نه مشابه کولی شي. نو دلته ابو زید مروزی وایي وی ما ته رسول الله مبارک خوب کې یا حالت الاسترقاب کې ما ته وی چې تر څو به د شافعي صاحب کتاب زما کتاب ووایه. ما وی قربان زه درنه قربان پلار او مور مې ستاسو کتاب کم وی بخاري زما کتاب ده دا وایه. دا څه معمولی کتاب نه ده. اوس که زه دا خبره شروع کړم چې څومره کسانو په حالت الاسترقاب کې د رسول الله مبارک نه بخاري ویلې ده بیا به په فیسبوک باندې ډرامې زمونږ د مسلک علماو پسې جوړیږي او زمونږ ورباندې ایمان و عقیده ده ټولې حقیقت دي. خو زه هغې خبرې ته نظم کوشش کوم چې دا درس را لنډ کو مختصر کو. نو ما ستاسو په خدمت کې د عرض کو آخري کتاب 43 غټ عنوانات دي بلکې 83 داسې غټ غټ عنوانات راغلي دي او بعضو نسخو کې 83 د کتاب په نوم باندې لکه کتاب بدء الوحی کتاب الایمان کتاب الوضو کتاب العلم دا غټ غټ عنوانات چې په دواړو حصو بخاری شریف کې دي. آخري کتاب کتاب التوحید کتاب الرد علی الجهمیه دا کتاب راځي او دا په 52 ابواب باندې مشتمل ده او غرض د امام بخاری لانعقاد د کتاب التوحید نه او کتاب الرد علی الجهمیه نه دا ده چې رد کوي په فرق دوالو باندې فرق مبتدعو باندې فرق غالیو باندې چې ډېر زیاته غلو کوي گمراهان فرقې دي. جهمیو باندې رد کوي کرامیو باندې رد کوي معتزلو باندې رد کوي مرجعو باندې رد کوي جبریو باندې رد کوي قدریو باندې رد کوي روافضو باندې رد کوي. هر باب ترجمه کې تاسو اوریده سنه سب امام بخاری مقصد له ترجمه الباب نه په فرق دواله مبتدعو باندې ردونه او زیات ردونه په معتزلو باندې په جهمیو باندې. دا شکر ده چې د جهمیو فتنه په 110 هجری کې ختمه ده او دا نور خوارج او دا معتزله او روافض دا فرقې لا اوسم شته. خو شکر ده چې د اهل باطل په مقابل کې اهل حق د چټان او د هزارې د غره غوندې ورته ولاړ دي او په هر زمانه کې د اهل باطل او باطلو مقابله کوي. دا آخري باب د په 52 ابوابو کې چې کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجهمیه کې راځي. باب قول الله عز وجل ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. من بپخوا اته بحثونه کول وس نه کو درې وړې خبرې درته کوم ا پنځمې پرېښوده وخت نهایت مختصر تاسو ډېر مخکې نه راغلی. الله د اشتراک په دې بابرکت نورانی روحاني اجتماع کې د خپل عظیمې رضا لپاره عظیمه وسیله وګرځوه او د ټولو مشکلاتو د ختمېدو لپاره یو عظیم سبب وګرځوه. دې کې دا وایي موږ به ولګو تلې د انصاف د لیوم القیامه. طالبان وی لام په معنا د فی سره ده حروف جاره دي فی یوم القیامه د قیامت په ورځ تلې د انصاف به ودرو او اعمال د اولاد آدم او اقوال د اولاد آدم دا به وتللی شي او دا به موږ تلو. نو په دې یو درې وړې خبرې درته کوم. اوله دا ده واضع میزان طلبه څوک ودرئ واضع میزان به الله. تاسو وګورئ ونزع الموازین القسط دا آیت ده د آیت یو حصه ترجمه الباب ګرځولې د امام بخاری رحمت الله علیه. واضع میزان دا الله ده تله د میزان به الله ودرئ او سرپرست اعلی د
د تله د میزان حضرت جبریل حامل وحی چا چې آدم علیه السلام نه واله تر امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین پورې ټول انبیاء ته آسماني امانت او وحی راوړې ده. حامل وحی ورته وایي، روح القدس ورته وایي، ناموس اکبر ورته وایي، سرپرست اعلی به د وزن د حضرت جبریل علیه السلام او د ټولو نه زیات چې تشریف راوړی ده خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي و روحي و بدني د ټولو نه زیات دوی ته تشریف راوړی ده. تاسو ته پته ده استادانو نه مې اورېدلي دي 2.5 کرته 28,000 کرته 28,000 مرتبه مورخین او اصحاب سیر وای چې جبرئیل علیه السلام نبی پاک ته تشریف راوړی ده. یا اسی ملاقات ته یا د سوالاتو جواب به راوړه یا به د نبی پاک بیمار پرسی خبرګیری ته او یا به وحی جلی راوړه ځان سره را بغې نو سرپرست اعلی د وزن به په محشرګاه کې حضرت جبریلی وزن کون کې فرشتہ حضرت عزرائیل علیه السلام چې د زی روح نه سا قبض کوي ارواح قبض کوي وزن کون کې فرشتہ به حضرت عزرائیل علیه السلام چې منګ او تاسو پښتانه ورته څوک ملک الموت او څوک عرضائیل علیه السلام وی ولټکی خبره دی به وزن کون کوي او د وزن نگران اعلی به حضرت آدم علیه السلامی نه آدم علیه السلام دی الله سره شریک ده نه عزرائیل علیه السلام دی الله سره شریک ده نه جبریل دی الله سره په خدای کې او په نظام کې د قدرت او د تخلیق شریک ده لیکن الله به دا ډیپټي دی ته ورکوي. نو وزن تله د میزان دا لګوي الله پاک وزن بکی اسرائیل علیہ السلام سرپرست اعلی چې آسمانی امانت راوړی روح القدس جبریل علیہ السلام نگران اعلی د ټول انسانیت نماینده ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دی به ولاړي. او بله یوه خبره راغله دلته چې موازین جمع راوړې ده طالبان اعتراض هم کوي چې دا موازین جمع ده او قسط د صفت هغه مفرد راغلی زه هغه پرېږده دا موازین چې جمع راغلی د میزان دا ولې راغلی ده محدثین 130 وجې وایي زه به 3 وجې ووایم وخت ډېر مختصر ده. اوله وجه دا ده چې دې ته جمع برای تعظیم وایي دا تله چونکې ډېره غټه ده کتابونو کې راځي چې وزمکې اسمانونه یو چابړي کې ځایږي نو دا چابړي دی د تلې ډېر غټ دی نو غټ شینه تعبیر کله تعظیمن په جمع باندې کېږي. فنادته الملائکه جبریل یوه فرشته ده خو علامه فخر الدین رازی فرمایي چې د الله نه پس په کائناتو کې د طاقت او د قوت او د قدرت خزاني الله دته ورکړی دی. یوازې جبریل نه ځای په ځای قرآن شریف کې په صیغه د جمع باندې تعظیم شوی ده او دغه رنګې د یو نبی نه تعظیم په صیغه د جمع راغلی طالبانو تاسو ته پته ده بچی دې ته جمع برای تعظیم وایي. دویمه دا ده چې دا جمع راغلی موازین دا په اعتبار د تلو سره حقیقت باندې حمل کا تلې به ډېري د هر چا به د اعمالو د وزن او د تللو خپله تلی او بعضې وایي د حج به ځان له تلی چې د حاجیانو حج عمره تلی د متصدقینو به خپلی او د مصلینو به خپلی او د حاجیانو به خپلی د زکات والا مزکیینو به خپلی وی تلی به ډېري ځکه موازین راغلی جمع. او درېیمه توجیه به وړه مختصره دا درته وکمه چې دا جمع چې کومه راغلې ده دا په اعتبار د موضوعاتو سره تله یوه ده خو موضوعات ډېر دي. مسلمان د حجونه یې کړي یو عمرې یې کړي 2 منځونه یې کړي د اهتمام سره 3 زکاتونه یې ورکړي 4 مدرسه جومات یې جوړ کړی 5 روجې فرضي نفلي نیولې 6 ټول د خیر کارونه یې کړي دي. موضوعات ډېر دي تله یوه ده
دا جمع صيغه چې راغلی په اعتبار د کثرت د موضوعاتو سره. او یو جواب خو طالبانو تاسو د استادان اول نم کوي چې ګوره قرآن د قاعدو د نحوې صرف د ابوالاسود دؤلي جوړ کړی دی. اول په قرآن کې د قواعدو د قانون خلاف خبره او آیات لفظ نشته، او کوي نو تاسو وایي چې دا قانون د صفت موصوف منځ کې مناسبت عرضه کې دا مو وایي چې دا د نحوې د قانون بیا به ګناهګار شي. کله به خطره پیدا کیږي چې سړی د ایمان نه پکې خلاص نشي. په ټول قرآن کې د قواعدو خلاف ګوري څه نشته. ونزع الموازین القسط. زما خوږو علماو طلباو راغلو خاغلو مسلمانانو ورونو، قسط مصدر ده. مصدر مفرد تثنیه جمع ټولو د پاره راځي، مناسبت د صفت موصوف پیدا شو. لیکن دلته ګورئ جی شاته به زه یو خبره درته وکم، او دا د طالبانو بچو د پاره ده چې دا تله د انصاف به موږ ودرو د قیامت په ورځ. اعمال د بني آدم منځونه روژې او دغه رنګې ټول اعمال اقوال ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. موږ به درته ویل، علماو به درته ویل، پخوان بیا ویل چې یا خلکه خولې باندې پام کوه، د خولې واګې دې کلک که ګورئ، ګډه وډه خبره د خولې نه ونه وځي. ستا گفتار او ستا کردار به تللی کېږي، تا به نه منل. تا به د معتزلو په شان وی چې زما عقل یې نه مني، او زه د عقل معتزله هغه ګمراه فرقه ده. هغه وایي چې عقل او نقل منځ کې مقابله او تعارض راشي، ته به ترجیح عقل ته ورکوې. لکه دې واقع خلکو شروع کړی دی، وی نقل چې د عقل خلاف وي نقل پرېږده او عقل پسې ځه. یا الله زما د تا ته توبه. د عقل مثال د زرګر د ترازو ده. موږ همیشه جلسو کې دا وایو، او زه نه وایم زه یو ناقل او حاکي یم. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه وایي د عقل مثال د زرګر د ترازو ده. د زرګر په ترازو باندې اندر شیر کې یوه توله دوه تولې درې د دې پیالۍ نه هغه تله وړه ده. وړې خبرې به په عقل باندې، او غټ وزن غټ هغه په دې رینګ روډ باندې کانټې لګېدلې، کمپیوټري کانټې دي. یو غټه ټریله سره د وزن نه په هغې ودرېږي په سیکنډونو کې درته ووایي چې دا سره د وزن نه دومره ده او بغیر د وزن نه. تا به چېرته یو بې عقل، یو نادان، یو بې وقوف، یو منټل نه یې لیدلی چې هغه د چقندرو نه ډکه ټرالي یا د ګنیو نه ډکه ټرالي یا د غنمو نه ډکه هینو هغه راوستي اندر شیر ته بچ شئ. زه دا دننه کوم په دې تنګه ګلۍ. اول ته د ګلبدین کاکا د زرګرۍ دوکان ده، په هغه تله باندې زه دا ټرالي دا تلمه چې څومره چقندر او ګني پکې دی او دا هینو، خلک به څه وایي چې دې پاګل او منټل ته وګوره. 6 ټنه مال پکې پروت ده، او د زرګر په ترازو یا بې عقله نادانه بې وقوفه منټله رینګ روډ ته د هینو ټرالي بوزه. هلته خالد کانټه ده، هلته انصاف کانټه ده، هلته د مولانا په نوم کانټه ده، هلته ګاډی دې ودروه، دواړه وزن به درته غټ ټول به په غټه ترازو باندې کوي. مړه د آخرت خبرې او هغه د نقل خبرې خلک د قرآن او حدیث په ترازو باندې تلي. عقل د شهوت نه متاثر، عقل د غصې نه متاثر، عقل د وهم نه متاثر، عقل د لوږې نه متاثر، عقل د جذباتو نه متاثر، عقل د رواج نه. مړه په داسې وډون کون پسې سړی ځي، او هره خبره به په دې باندې تلې. غټې خبرې به د قرآن او حدیث په تله باندې تلو. مزه یې په دې خلکو پسې چې دا زما عقل نه مني او دا ستا عقل څه شی. زه خپل ځان ته وایم چې زما عقل خر د کټټو، که زما د عقل سره دا آسماني رڼا قرآن او سنت جعلي او خفي وحی ملګری نشي، دا وړون کون عقل به ما کمې کندې د تباهۍ ته ورخطا کړي. دلته دا وایي چې دا به تللی کېږي.
دا خلق وی معتزله وی عقل نه مني عمل خو له قبیلې د اعراضو نه ده. اعراض اذا وجده فتلاشه چې پیدا شي فورا پناه کېږي هغه وجود نه لري. تلل کېږي هغه شی چې هغه وجود لري او اعمال وجود نه لري اعراض دي. اقوال وجود نه لري اعراض دي. شکر درونو خوشحاله اوسېږئ. یو زمانه وه د فرانس او د ماسکو او د امریکې د سیاحت کمیټیو اعلانونه وکړه د خلابازانو چې زمونږ خلایي جهازونه بره لاړه. بعضو علماو به رد کو موږ ولې مه کوئ رد ومنئ چې ټیک وایې. اوس یې دا خبره شروع کړې ده چې موږ 1446 کاله وړاندې چې د دواړو جهانو سردار حجة الوداع کې کومه خطبه ویلې هغه موږ را واپس کړې او دا خبره چا شروع کړه؟ فرانس والا شروع کړه. موږ دا نه منو ورسره، خو البته دومره ورته وایو چې پرونه پورې خو تور انګریز او سور انګریز او سپین انګریز او د دې درې واړو رنګونو انګریزانو چمچو به دا ویل چې اعمال وجود نه لري، اقوال وجود نه لري. تاسو دا 1500 کاله مخکې خطبه د فضا نه څنګه را واپس کړې؟ او بیا لا وایي موږ لګیا یو صفا کوو. پام چې دا ونه منئ خو زمونږ دعوه ثابته شوه. موږ وایي دغلته زه خبرې کوم روډ باندې یو کس ولاړ ده اندې نوکومره یو پتری په موبایل کې ده، دا ټوله جلسه ریکارډ پکې پرته ده. 100 کاله پسې راواړه دا درته ښیي. ستا د ساینس او د چیتو پیتو خړیتو دومره طاقت رسی دومره پتری جوړ کړی نوکومره هر څه محفوظ ساتي. زما د کائناتو د مالک طاقت نه ده چې تا سره کرام الکاتبینو فرشتو ډیپټي لګولې ده. ستا عمل محفوظ ساتي او ستا خبرې محفوظ ساتي. دا ټولې ریکارډ پرتې دي. پخوا دې چې نه مانه اوس خو ساینس ثابته کړه. یو زوړ ساینس و موږ هسې ښه یم نه ګڼو ورکې که اوس یې که نوم علم دلته یو دوه شیخان دي دا بیا راباندې اعتراض کوي او زه د دوی د مقابلې نه یم. او دا موجوده ساینس راولګېده زوړ ساینس سره داسې په ټکراو شو چې تاسو څه ویلي ټول هم دروغ ویلي. او مسلمانان او امت مسلمه چې کوم عقاید دي که د معراج دي که د اسرا دي او که دارنګې وزن د اعمالو ده او که وزن د اقوالو ده دا بالکل صحیح دي. ساینس په خپله د زوړ ساینس سره اوس په جګړه ده. شکر ده. دویمه خبره دا ټیپ خو ټول منئ، دا موبایل ټول منئ. پتری یو پتری د 18,000 کتابه پکې دي نوم عمره نه ده. دا چا په دې کې ځای نو چې موږ به وایو چې کرام الکاتبین عملونه وایي دا خو به څومره غټې رجسټري نو ستا دا وړوکي پتر کې 1800 کتابه او په هغې کې هر کتاب 800-900 صفحې دا ځایږي او رب کائنات داسې پوسټرې فرشتو ته ورکړي چې د ولادت نه دیواله تر وفاته ټول ریکارډ جمع کوي او ستا د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې ستا ریکارډ لوح محفوظ کې لیکلی تقدیر ازلي ده د هغې مطابق به دنیا کې ته ژوند تیری. دا ریکارډ محفوظ پروه ده دا تللی کېږي. دا ګیس تلی که نه تلی دا فان ګیس LGP دا هوا کې دا نن ګرمي دومره وه او یخني دومره وه او د دې سیلۍ سرعت دومره ده او دا وګوره دا بجلۍ دومره کیلو واټه ده خو دا معراض دي هغه تلل منې. خو چې د قیامت په ورځ خدای ستا کردار او گفتار تلی دا نه منې. دا کم انصاف؟ وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن د اولاد آدم عملونه او اقوال خبرې ته لګي خیال کوه قدم په خیال اوچته وه خبره سوچ فکر تدبر تفکر سره کوه عمل مطابق د قرآن او حدیث سره کوه. دې ورځ را روانه ده دا به تللی کېږي. او بیا مجاهد صاحب وایي القسطاس العدل بالرومیه. اول د درته قسطاس خبره کوم. زما خوږو ګلالو بچو ډېر اکثریت قاطع اکثریت د طالبانو قصد په فتحې سره اعراب سره دغه بدلیږي حکم بدلیږي او معنام بدلیږي. که قصد په فتحې سره شي ظلم ته وایي واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قسط په کسرې سره عدل ته وایي وزنوا بالقسطاس او قسط په ضمې سره عنبر ته وایي.
کاغه هندي عنبر دی او کاغه دا بحري عنبر دی. او وی العدل بالرومیه الګه قرآن خو بلسان عربي مبین څنګه دا هغه کې ویل کېږي رومي خو عجمي ژبه ده. نو ته به دا ووایي علامه جلال الدین السیوطي، علامه ابن حجر اسقلاني، علامه تاج الدین سبوکي رحمهم الله دی وایي که چېرته څلېرویشتونه واله تر 111 پورې دا ټول کلمات او حروف چې په قرآن کې عجمي راغلي دي دا ټول قرآن د عربیت نه نه وباسي. دویم دا له قبیلې د توارد اللغات نه ده، لکه توارد الاسماء، یو نوم د په عرب هم دي عجم هم دي انګریزان هم چې مسلمانان دي دام توارد اللغت. دا قسطاس په عربی عجمی دواړو کې د عدل دپاره راځي. او بیا وایي زه خبره نورم مشران وایي لنډه کوي ویقال القسط مصدر المقسط. معترض وایي چې مقسط خو مزید دی مصدر اقساط راځي قسط خو نه راځي. نو ته به یو جواب دا وکې چې دا مصدر له قبیلې د محذوف الزوائد نه ده، یا دا ده چې د مقسط مصدر اقساط ده او د اقساط مصدر بیا قسط ده. نو د دې وجه نه وایي ويقال القسط مصدر المقسط، المقسط وهو العادل. مصدر قسط بكسر القاف رازي. ما درته اوس وویل که بفتح القاف ظلم توای. عبد الله ابن سعید ابن جبیر نه حجاج ابن یوسف تپوس وکه وی زما متعلق د څه خیال ده؟ سعید ابن جبیر ورته ته قاسط عادل، قاسط او عادل. هغه خلق دی غصه شو سعید ابن جبیر. خلق ورته ولی غصه کېږي ستا صفت یې وکړه. وی صفت نه کنزل یې راته وکړې، زما زم و مزمت یې ذکر که. قاسد د قصد نه ده، قصد ظلم ته وایي ما ته ظالم وویلې. او عادل د عدل نه نه ده د عدول نه ده، حق نه متجاوز ته وایي ما ته وایي ته ظالم او د حق نه د تجاوز کړی ده. نو واوره مولانا صاحب مقسط عادل ته وایي، قاسط فهو الجائر واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. هلته چې قاسط ده نو د قصد نه ده، قصد جبر او ظلم ته ویلی کېږي نو وایي قاسط جائر ته وایي. بس داسې ده چې سړی څه نشي ویلی. ما خو وایي چې زه به نن د امام بخاري باندې څه راغلي دي څه تیر شوي دي هم بیانوم، او څومره خلکو چې ورسره حسد کړی دا هم بیانوم، او اخره کې چې د مرګ تمنا یې کړې ده دا به هم بیانوم، او چې ولې د مرګ تمنا کړې دا به هم بیانوم. طالبانو ته یو 25 نصیحتونه به هم کوو هغه هم پاتې شول. اوس به لنډ لنډ درته ووایم. او بیا عوام راغلي د دوی او د علماو منځ کې دا جوور نسبت د یو ځای سره ناست. دوی ته یوه خبره کومه تاسو ته مار څه پرېښودل. د بخاري سندونه یا ثلاثي پکې 22 دي، باقي رباعي خماسي سداسي چې د امام بخاري او د نبي پاک منځ کې دا واسطې دي. د حدیث کې 15 واسطې او یوه واسطه په دې کې ګوره د امام بخاري استاد د احمد ابن اشکاب. دا اشکابه ولې راځي او اشکابین ولې راځي منصرف غیر منصرف هغه وجه م پرېښودی. د احمد ابن اشکاب استاد د محمد ابن فضیل 2، د ده استاد د عماره ابن قعقاع 3، د هغه استاد د ابو زرعه ما په ابو زرعه باندې نیمه ګنټه خبره اراده وه، او د هغه استاد د ابو هریره دا خماسي شو، او د ابو هریره استاد د دواړو جهانو سردار. فرمای نبی پاک کلمتان دا 2 کلمه دي، کلمې ورته مجازن ویلی شوي. دې کې 3 ترکیبه دي، 2 به درته وکمه. یو دا کلمتان موصوف او اسانه تعبیر همدا ده ترکیبه، او دا باقي چې کم دي خفیفتان علی حبیبتان او خفیفتان او ثقیلتان دا 3 وړه د دې صفات دي. موصوف سره د صفاتونه دا مبتدا ده، سبحان الله و بحمده و دا ورپسې 2 جملې خبر، او دویم ترکیب دا د ولټی کا
دا خبر مقدم کا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا ورته مبتدا مؤخره کا دو کلمې دي رحمان بادشاہ ته ډېرې خوښې دي په ژبه ډېر په اسانه ادا کیږي په تله د میزان کې ډېرې درنې دي سبحان الله مخکې پیر صاحب وویل زما پیر او مرشد قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتهم تخالی عن الرذائل په تحالی بالفضائل مقدمه ده تلوی توضیح کې هم تاسو وای او د سلم په خطبه کې هم تاسو وای د محب الله بهاری صاحب کتاب کې سبحانه دغه اشاره د صفات تنزیهی وتا تل د میزان کې څنګه درنې دي د سبحان الله په ثواب چې متجسد متشکل شي ځان ته تل ډکیږي یا به وزن د صحائف وي دا مې پرېښوده یا به وزن د اعمال وي دا مې پرېښوده او یا به وزن الاشخاص هر عامل به تللی کیږي وزن الاشخاص هم پاتې شو وزن الاعمال هم پاتې شو کیفیت الوزن کې او وزن الصحائف درې واړه مې درته پرېښودل او بیا صفات تنزیهی په صفات ثبوتی مقدم کا سبحان الله کی اشاره ده صفات تنزیهی و تعالی د هر عیب و زوال نه منزه ده و بحمده سبحان منصوب عامل ناصبه مم درته پرېښوده او ګوره سبحان الله العظیم وبحمده جار و مجرور متعلق مم درته پرېښوده ځکه چې وخت راتنګ شو ما اول نه دا پیشنګویي کړې وه قاري صاحب ته مې دا ویلي و چې پروګرام به دې اوږدېږي موږ سره مقررین او نعتخوانان ډېر دي او ختم بخاري ته به ګیره راتنګېږي ما اول نه دا پیشنګویي کړې وه سبحان الله العظیم الله ډېر لوی ده بس زه نور څه نه وایم هر څه پاتې شو تاسو راغلو بیا به وایي زموږ حوصله افزایي ونه کړه شوده خو ټول پیژنئ پی شوده د شودو د اوبو مناظره وه شودو ویلې زه ښه یم اوبو ویلې زه ښه شودو ورته وویلې اوبو ته وایي موږ سره ځان ما سره ځان مه برابروه اوبو ورته ویل ولې وی زما رنگ ته ستا رنگ نه رسي زما سپین رنگ ده او ستا خړ زما خوند ته ستا خوند نه رسي پویو کې چې کم خوند او مزه او ذایقه ده خو په ساده اوبو کې نه نو زما خوند او مزې ته ستا خوند او مزه نه رسي او زما قیمت ته ستا قیمت نه رسي عام طور سره اوبه فري میلاویږي خو دغومره پیالۍ شودم څوک چاته فري نه ورکوي وی زما قیمت د تا نه زیات زما رنگ د تا د رنگ نه ښه زما خوند اوبو ته وایي ته څنګه ما سره ځان برابروئ اوس به تاسو ته مولیان صاحبان وایي چې زموږ جامې او پګړي او چوغې د تاسو نه ښې موږ ډېر قیمتي شو اته کاله مې علم وکړ او زموږ خوند مزه تاسو نه هر څه خو اوبو ورته یو عاجزانه درخواست وکوئ شودو واوره منمه چې ستا درې فضیلتونه دي خوند د زمانه ښه ده رنګ د زمانه ښه ده او قیمت د زمانه ډېر ده خو چې تا نه څوک چای جوړوي نو هم اوبه پکې ما در سره یو ځای کوي که ماسته او چکه جوړوي نو هم ما در سره یو ځای کوي که پنیر او خیدک جوړوي نو ما در سره یو ځای کوي نو زه خو ته خو زمانه بغیر ستم گزاره مشکله ده اوبه ورته وایي چای کې زه در سره میلاو ماستو کې زه در سره میلاو پنیر او چکه کې زه در سره میلاو یو بل شی د پوڅه ورته وایي هغې کې زه در سره میلاو نو بیا ورته شودو څه وویلې پته شته درته ای اوبو احسان مه کوه چې چای کې را سره ته میلاو شې نو که 1 کیلو اوبه شوده وي او 2 کیلو اوبه دې پکې اچولي خلک څه وایي دود پتې راوړه اوبه نه وایي چې اوبه راوړه اگر که هغه به خوړپتي وي دود پتي راوړه نو دا شوده ورته وایي که ته ما سره په چای کې میلاویږې مستو کې په هر څه کې خو ته زما د وجې نه قیمتي شوې زما د وجه نه ستا خوندم پیدا شو زما د وجه نه ستا رنګم بدل شو د ایمان رنګ در باندې وخته قوي شوې او زما د وجه نه د قیمت هم سوا شو ای راغلو مسلمانانو ورونو چې تاسو دوی سره کېناستئ دوی ته هم قدر ورکړه مینه هم ورکړه په دې ختمونو کې په دې خوشحالۍ کې شریک شوئ د دوی خوند تاسو کې پیدا شو د دوی رنګ په تاسو باندې وخته د دوی عمره قیمت
تاسو کې پیدا شو تاسو قیمتي شوي زه خپل خبره ختموم چې چا رانه دعاګانې غوښتې دي زه خو دعا نه کوم دعا بل شیخ صاحب د کوي به الله تعالی دې هغه ټولې دعاګانې مخکې یو کس زه چې راتلمه د قاري صاحب د خاندان د نارینه فرزندانو دپاره دعا غوښتې ده مریضانو دپاره خدایه ټولو ته چا اولاد نه اولادونه ورکې د چا مال نه حلال مال ورکې ټولو ته دا ختمونه بچیانو مبارک او بختور شي زما د خوانه ټولو ته مبارک ما درته بخښنه کړې وه بیا مې هم درته وکړه یو 25 نصیحتونه مې درته کول خو زه بیا بل ټایم انشاءالله سره کوو وصلی الله علیه وسلم